بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزتمندو نن سبا په مولانا فضل الرحمن سے باندې مخالفین دا اعتراض ډیر په زور او شور سره کوي چې مولانا فضل الرحمن سے په ډرون حملو باندې دستخط کړی دی. نو دا خبره سراسر دروغ ده او غلطه ده او الحمدلله الله رب عزت دغه مخالفین دیو بشرمی او د دیو اغا دروغ او منافقت بجکم دی الله رب عزت راخکاره کوي. ځکه چې مولانا فضل الرحمن صاحب د سلیم صافی سره یو انټرویو شوی ده، دیو دغه انټرویو چې کوم دی هغه په فیسبوک باندې شایع کوي چې مولانا فضل الرحمن صاحب په ډرون حملو باندې دستخط کړی دی. نو تاسو راشه اوس په خپل وګورئ د سلیم صافی دا خبري چې هغه د دې په باره کې څه وایي. کہ ابھی آج کل ایک کلپ گردش کر رہا ہے جس میں مولانا فضل الرحمن کی باتوں کو اس طرح کا شکل دیا گیا اور میرے ساتھ ان کا انٹرویو ہے کہ جیسے انہوں نے ڈرون حملوں کی حمایت کی تھی. تو اصل میں 2001 میں اکتوبر میں جب پرویز مشرف نے امریکہ کے ساتھ یہ وار آن ٹیرر میں حمایت کر دی تو اس کا باقاعدہ حکومتی سطح پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا اور فارن آفس کے ریکارڈ میں اس کے کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں کہ وہ کن ٹرمز پہ پرویز مشرف نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی تھی. حالانکہ میں پھر عرض کروں کہ پرویز مشرف کی اس وقت عمران خان صاحب حمایت کر رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمن صاحب حکومت کا حصہ تھے، معمولی حصہ تھے لیکن حصہ تھے. تو میں نے اس انٹرویو میں مولانا فضل الرحمن سے بیسیکلی وہ سوال کیا تھا کہ اس طرح تو انہوں نے جب اس پالیسی کی حمایت کر دی تو اس سے تو لگتا ہے کہ آپ بھی ڈرون حملوں کے حامی ہیں. تو یہ انٹرویو کے دوران تو ہم سوال کرتے ہوئے بعض اوقات ہمیں جواب بھی معلوم ہوتا ہے، ہم حقائق کے الٹ بھی اس بندے کو کریدنے کے لیے، اس کے منہ سے بات نکلوانے کے لیے ہم اس طرح کے سوال کر لیتے ہیں. کبھی ان کو غصہ دلاتے ہیں، کبھی ان کو راضی کرتے ہیں. تو وہ ڈرون حملوں کی حمایت وغیرہ کا اس طرح کا براہ راست کوئی معاملہ نہیں تھا کہ مولانا فضل الرحمن نے ڈرون حملوں کی یا حمایت کی ہے یا کچھ اور کیا ہے. وہ ہم اس انٹرویو کو اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ پورا نکال دیں جس کا کلپ اس وقت پی ٹی آئی والے مولانا کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو وہ اس کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی کہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت اب ری انگیجمنٹ کے لیے وہ ڈاکومنٹ سائن کر رہی تھی تو آپ لوگوں نے ریزسٹ کیوں نہیں کیا. اور مولانا اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت کے ایک معمولی سا حصہ ہے اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جو کچھ ہوا ہے تو اس میں ہم نے اپنا موقف بیان کیا ہے. محترم تاسو د سلیم صافی دا خبرې په خپله اورېدلي چې هغې دا وضاحت وکړو چې پی ټی آی والا چې کوم زما دا انټرویو نن سبا شایع کوي او دا چې کوم د شیر کوي د دې نه دا خبره خورئ چې مولانا فضل الرحمن صاحب په ډرون حملو باندې دستخط کړی دی. نو هغه وایي چې هېڅکله دا خبره داسې نه ده او الټې دا خبره وکړه چې په کوم وخت کې مشرف دغه ډرون حملې د دې حمایت کوو نو په هغه وخت کې عمران خان چې کوم دی د ده په حمایت کې و، عمران خان په هغه وخت کې د ده حمایت کوو. نو دغه اعتراض ستا په مشر باندې راځي، دغه اعتراض ستا په قائد باندې راځي، دا اعتراض زما په مشر باندې مه کوه. په خپل سلیم صافی چې کوم دی د دغه انټرویو وضاحت وکړو او دا خبره یې وکړه چې د هغې نه دا نه معلومیږي چې مولانا فضل الرحمن صاحب په ډرون حملو باندې دستخط کړی دی. دا د خلکو هغه منافقت او دروغ و چې ښکاره شو. دروغ چې کوم دی دیو خورئ، د علماء کرامو بېعزتي کوي، خو هېڅکله به چې کوم دی انشاءالله دیو له دا په کار را نشي او د دې هغه حقیقت به الله پاک دنیا ته شایع کوي. نو دا یو حقیقت و چې ما ستاسو سره شیر کو. نو دا ویډیو چې کوم دی چې کوم خلک د علماء کرامو په بېعزتۍ پسې روان دي دا ویډیو هغه خلکو ته چې کوم دی ورسوئ. الله رب عزت دی د علماء کرامو مینه محبت زنګ په زړونو کې پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.